نو زه به دې سره یو مثال ورکړم. نظر کو نظر بر کے دیکھا نظر کی قسم نظر کو نظر کی نظر لگ گئی. د ستاسو د غیرتمند خبرې زه خالد خان ډېر مخکې نه پیژنم. ما سره راغلی دی ذوالفقار باچا چې کوم دی نو زه د دې په اوټونو کې د دې چې کوم دی ما ډېرې منډې تړلې والې دي دې زه مخکې نه پیژنم او دا نور ملګري اوسه پورې زه د دې په هرې کاروایي دومره مطمئن یم چې همیشه دې د غیرت مظاهره کړې ده او دې یو قدم نه دي وروسته شوي. نو د دې په وساطت سره به زه د خپل پیغام ډي پي او ډي اس پي ته ورکول غواړم چې 3 ورځې دا ټول کلي مکمل مونږ هغې ته داسې په تلي کې ښیلې نه چې کوم دی څوک د کلي نه بهر وتي هرې محله هر کور هر ماشوم هر مور هر پلار هغې ته ویلې راشه مونږ لاس په نامه تاسو داسې ولاړ یو که زمونږ پل تلاشي والا چې سبا ته دا خبره نه کې چې زه راغلی یم او تاسو کلي نه یو ماشوم غیب و ما په هغه باندې ښه تاسو شو. 3 ورځې مکمل ټول کلي خصوصا دا محله چې کومه ده زه د دې بېحده زیات مشکور یم چې ما ته اوسه پورې په تندي کې ګونج هم نه دی راوستې. د خلکو بچي په تاڼه کې پراته دي او پلارانې ما سره دلته دعا ته ناست دي. دا دې ما سره مکمل چې کوم دی نو هغه تعزیت دي او زما په غم شریک دي. نو زه د دې ته انتهایي مشکور یم او خامخا چې ماشوم تلې مور او پلار ته تکلیف ملاویږي خو هغه تکلیف دې ما ته نه دی او نه د خپلې خولې نه روغ کې دی او دې مکمل مونږ سره په دې کې تعاون کړی. نو ډېر ذوالفقار باچا صاحب تاسو له دا ټول د امر جرګې مشران ناست دي چې 3 ورځې 72 غنټې مکمل کلي او د مازدیګر دین دهاړې واقع باندې تا له دومره سپورټ کلي درکړي نو بیا په کار ده چې ته مونږ مطمئن کړي او د ستا هرې خبرې سره ما لبیک ویلي. تاسو موجود وئ اسپتال کې ملګري راغلي تاسو طرف نه ذاکر به موجود وو مونږ اسپتال کې چې کوم د غمزده خاندان راغو زه یو مولانا یم نو په حیثیت عالمانه او به حیثیت چې کوم دی نو د دې کلي ذمہدارۍ حیثیت سره چې مونږ همیشه د امن او د صبر تلقین کړی دی نو ما دې ټول چې کوم دی نو د دې ټول جوش او خروش د هغه ټیم جذبات خو تاسو هغه مړ په هغه ټیم کې لیدلی انسان حواس بخته شي جذبات چې کوم دی نو بل طرف ته لاړ شي خو دا ټول خاندان کنټرول کول او کور ته مړې راوړل دا زما د وسه بارو چې ما کور ته راوړی خو دې سره مونږ هغه ټیم دا کلو چې کوي تاسو مونږ سره ولاړ مونږ خپل مړې کور ته لو تاسو نو 3 ورځې د دې تقریبا ټیم برابرېږي نو زه د ستاسو وساطت سره د امن دا کم ملګري راغلي نو دې وساطت سره د دې ته پیغام ورکوم چې مونږ تاسو مطمئن کړئ خو تاسو مونږ ته تسلي بخش جواب راکو نو تاسو خو 3 ورځې یادې کې زه ورته هفته ورکوم خو چې 3 ورځو کارګرۍ مونږ ته خو جواب راکړي مونږ مطمئن کړي که نه ولې بیا به دا محله ولا ما سره میاشت کړېږي د دې به کار نه دي به روزګار ته نه ځي دې به سند نه ځي 3 ورځې خو ما سره ټول محله ناستې ده که نه کورونه مو ته پلو پرېښي نو دې به دا به سرکل بیا به 3 ورځې مخکې بیا بار بوځي نو 3 ورځې کې د دې مونږ مطمئن دي د تاسو خپل هم ورته پیغام کولی شي چې دا زموږ پیغام دی ماښامه پورې دې مونږ ته سره کړي چې دا کم خاندان ما سره راټول دي او کورونه پرېښي دي کورونه ټول ویران پرېښي دي تاسو راسئ د مور حالت وګورئ قسم یو قسم تاسو کې داسې نه وینم چې د مور باندې منظر پرېښي او ستاسو سترګو نه اوښکې پاتې شي ما ډېر زیات د ستاسو راتللو سره دا خبره به کوم چې د تاسو راتللو سره ما ته څه میلو شوي دي نو څنګه چې ما خپل مړي لیدل نو ما نه بالکل ساه لاړه ما کې دومره نه خو بیا د تاسو د مدد سره تاسو راتللو سره ما کې حوصله پیدا شوه خو چې کله زه کور ته لاړ شم ما نه حوصله بیا لاړه شي نو دا ټول خاندان به دې به تقسیمیږي او دې مونږ انتظار کې دي چې کاري صاحب سیویل غواړي نو اوس هم اس پي صاحب راغلی او بهر ناست تاسو بیان چالو هغې ما ته تاسو ما خبرې دي نو امید دره به دا دی چې ما ته ماښامه پورې دې تسلي بخش جواب راکړي چې کله تسلي بخش جواب راغو نو زما څومره ملګري راغلي دي زه د ټولو شکریا ادا کوم چې هغه د هرې پارټۍ والا دی خو هغه د پیپل پارټۍ والا دی خو هغه نیشنل پارټۍ والا وجاهت صاحب دي راغلي نو مشران راغلي څه نومونه ما ته راځي څه نه راځي خو هغه دغه د میا عمر دی او هغې طرف نه راغلي پی ټي اے طرف نه راغلي یا وختي چې کوم دی نو مولانا عطاالله صاحب راغو او دغه شانتې امیر مقام صاحب راغو څومره ملګري دي زما تقریبا 3 ورځې شوي د ستاسو مخکې به دا خبر وکړم چې کله واقع شوې ده ما سترګې نه دي پټې کړي او دې سره برپور د ورځې د تاسو خلکو سره ناست یم او د شپې چې کوم دی نو کور کې ناست یم هغې سره مشورې کوم بېګا 2 بجې ویده شوی یم خو د 2 نه 4 بجو پورې 3 پېره بیا پاڅېدلی نو دا ټولو سره ملاقات کي خو بعض اوقات
لږ تسلي بخش سره بیا به سبا انشاءالله تاسو له زه خپل پیغام درکړم. نو امید دره به دا چې دې ماښام پورې مونږ ته اطلاع راکړي او بیا به زه ماسوتن چې کوم دی نو خپل ټول کندیډیټ څومره دي زه خپله د علاقې د جماعت دغه دی جمعیت علما اسلام چې کوم دی امیر یم ما سره خپل ملګري هم ټول حرکت کې دي او څومره هم پارټیانې دي هغوی ما سره د هغه هم په خپله باندې اخیستي خو هغه مذهبي دي خو هغه سیاسي دي او که هغه امن والا دي خو هغه منتاجران والا دي څومره هم دي ټول ما سره ولاړ دي او زه اوس هم دې ته وایم چې دې ته د حالات الله جل شانه نه بوځي او زه د خپل مړي لپاره نه جالم هغه ما خښ کړی دی ما 3 ورځې غم وکړو او ټول خلک ما ته راغه زه د دې کلي د ماشوم د حفاظت دپاره به جاړم او څنګه تاسو د غیرت خبرې وکړي نو زه به تاسو نه انشاءالله په دې کې یو قدم مخکې ولاړ یم فیصله به تاسو نه کوئ زه وایم کیدای شي دا خلک په دې باندې دغه شي چې مونږ روغه کوو زه به انشاءالله دې کې بھرپور ولاړ یم او تاسو به انشاءالله بیا زمونږ جرأت هم وګورئ اور مونږ مخکې ناست وو اوس راپاڅېدو فنا فی الله کی تیغ میں بقا کی راز مضمر ہے فنا فی اللہ کی تیغ میں بقا کی راز مضمر ہے جس کو مرنا نہیں آتا اس کو جینا نہیں آتا بیا مونږ رستو کېږي نو انشاءالله بھرپور تعاون سره تاسو ما ته پته ده چې څنګه مونږ ته راورسېدي زموږ زړه ډک دي د ستاسو کتلو سره مونږ ته صبر میلاو شوی دی او آینده به انشاءالله راه عمل ته کوو مونږ او ماښام خپل انشاءالله کمیټي ده مونږ هغې کې اجلاس کوو تاسو مونږ رفته فرفته خبرو الله